د دې مخ ښایسته کېدو دپاره او د دې تیر سرو او دانو او داغونو دپاره خلک څه نه کوي. خو زه تاسو ته یو ډېره اسانه یو اسان ټپ یو اسانه نسخه یو اسان ریسیپي کورنۍ ټوټکه هغه تاسو ته وښیم، قدرتي ټوټکه درته وښیم چې هغې سره نه صرف ستاسو مخ ښایسته کېږي بلکې نور هم ډېرې فایدې درته درکوي. زمونږ د جسم هر یو سیسټم ته د اوبو ضرورت دی، که هغه ستا دماغ دی، که هغه ستا سترګې دي، که هغه ستا ډایجسټیو سیسټم دی، که هغه ستا سرمن ده، که هغه ستا ګردې دي، که هغه ستا مسلز دي او ستا رګونه دي او ستا زړه دی، دا ټول څیزونه د اوبو نه بغیر د چلېدو ته تصور هم نشي کولی. د اوبو څښلو سره د سرمنه کې یو قدرتي ګلو پیدا کېږي، چمک پیدا کېږي او دا داغونه او دبې 50% د دې علاج خو په دې کې دی او په څو مفت. دا ټول څیزونه دا د اوبو په زور چلیږي، د دې نه بغیر دا ټول سیسټم فنکشن نه کوي. موږ به هله څکو چې ښه تږي شو، ښه مو مری اوچه شي، خوله مو اوچه شي، نو هله اوبه څکو. ګورئ اوبه انسان ته فایده هله ورکوي چې هغه تږی نی او څکي. نو چې ته تږی نی او اوبه څکې نو دا ستا دپاره ستا د وجود دپاره د دوایي کار کوي. سره نه صرف ستا مخ ښایسته کېږي بلکې ستا ویښته ورسره ښایسته کېږي، ستا ویښته ورسره لویږي، د ویښتو بیماریانې هم نه ورسره ستا مخ به هم ښایسته وي، یو قدرتي ګلو او چمک په مخ کې پیدا کېږي. ستا د جسم هر یو سیسټم ښه فنکشن کوي او زبردست فنکشن کوي.